اوس په جی یو ویم دغه باندې خبر وکړو چې کومه ته د IVF ته د په خوا بعض خلکو یو دغه جوړ کړی یو لفظ ورته ویل چې دا ټیسټ ټیوب بیبي دی. ټیسټ ټیوب بیبي په ذهن کې د خلکو دا خیال چې دا چې کم په بهر ملکونو کې یو شی شروع شوی هغه ته به ویل کلونینګ دا یو شی چې د مور نه یا د پلار نه به یو سیل واخستو هغه به ډیوایډ کو دا هغه نه چې کوم دانو یو په انسانانی کو خدای اجازه نه خو په نور شینو کې چې کوم دانو هغه د ریسرچ پرپز د لپاره کړو نو د دلته د خلکو دا خیال شو چې ګلی دا چرته هغه ټیسټ ټیوب بیبي دی یا د خلکو په ذهن کې دا چې یاره ټیسټ ټیوب بیبي کې موږ دا کار کوو چې یاره د بلچا سپرم دی یا د بلچا انډي دی او هغه د مریض کې ولې کې نه جنا IVF کې څنګه چې ما پرې مخکې پر دا عرض کړو چې یاره پدې کې هم دغه شرعي مور پلار چې کومي بلکې د IVF نه مخکې د هغه چې کوم نکاحنامه د هغه زموږ سره جمع کیږي د هغه چې کم سامپل دی هغه په داسې ځای کې اخیستل کېږي چې په هغه کې څوک زموږ سره مطلب ریګینګ نشي کولی اډلټریشن نشي کولی چې د بهر نه بهر ځای نه چرته چې کوم دی نو هغه سامپل واخیستلی شي نه چې موږ په دې شیونو باندې ډېر سټرکټ دغه کوو چې کم مور دی کم پلار دی د هغوی سامپلز اخیستل کېږي د مور نه چې کوم دی نو هغه انډې اخیستل کېږي د پلار نه چې کوم دی سیمن یا سپرم اخیستل کېږي دغه دواړه په لیب کې چې کوم دی میلاویږي د هغه نه چې کله ماشوم جوړ شي د 15 ورځو هغه ماشوم چې کوم دی نو هغه بیا د زنانو په خاص ورځو کې چې کله د هغې بچیدانه د ماشوم اخیستو له تیار شي لکه څنګه چې په بهر کې موږ بوټي لګو یا چې کوم دی نو په شکال کې موږ بوټي لګو دغه رنګي د زنانه بچیدانه چې کله تیار شي دغه د 15 ورځو ماشوم چې کوم دی نو هغه موږ د هغې بچیدانې ته ټرانسفر کړو په دې کې څه نشه موږ نه ورکوو ځکه دې کې درد نه کېږي دا یو نری کیتیټر وي په هغې سره دا د مور رحم ته چې کوم دی نو هغه ورخیجولی کېږي.